بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل متعلق 15 نمبر مسله ده. مسله دا رقم ده، وای د موبایل پر ګنټۍ باندې غزله لګول، ګانه لګول یا سروز لګول. پر هغه ګنټۍ باندې چې یو سړی تاله ټلیفون راوکي او دغه ګانه، دغه غزله، دا سروز تا پر لګولې وي د هغه دپاره، یعنې دا ګانه دی اوري. دا پر اکثره موبایلانو باندې درول کیږي. تاسو به خلکو ته ټلیفون کړی وي چې ټلیفون ور وکړي، دلته د ګنټۍ پر ځای باندې غزله سټارټ سي، د ګنټۍ پر ځای باندې ګانه سټارټ سي، د ګنټۍ پر ځای باندې میوزیک سټارټ سي، تاله دلته میوزیک راسي. نو د دې شرعي حیثیت څنګه دی چې ته دا په هغه سړي باندې اورې؟ ته خپله پر لرې، د دې شرعي حیثیت څنګه دی؟ او په هغه سړي باندې اورې، دا څنګه دی؟ او دویمه خبره، که چیرې دغه سړی چې تا له ټلیفون درکوي دا ګانه نه اوري، لیکن تا پر موبایل باندې ګانه درولې ده، اوس دی مجبوره دی تا له ټلیفون درکوي او دی دا ګانه اوري، نو د دغه سړي دپاره دا ګانه اورېدل څنګه دی؟ آیا دا ګناهګاره دی که نه دی ګناهګار؟ یعنې دی په ناخوښي باندې دا ګانه اوري، نو دته دا ټلیفون کول جایز دی او که نه دی جایز؟ که یا دی د هغه سړي سره تعلق ختم کړي، ټلیفون دې نه ورکوي چا چې پر خپل موبایل باندې داسې غزل او ګانه درولې ده؟ جواب: ګورئ، د موبایل پر ګنټۍ باندې یو هغه چې ته پر خپل ګنټۍ باندې غزله لګوې، ګانه لګوې یا میوزیک درې، هغه خو ګناه او حرام عمل دی. ګسه د اوله سره میوزیک اورېدل دا ګناه او حرام کار دی، ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع. مخکې مسلو کې هم دا باز ذکر شوی دی، یعنی منافقت د غزلې د وجې په زړه کې داسې راشین کېږي، یعنې غزله په زړه کې د انسان په زړه کې منافقت داسې راشین کوي لکه اوبه چې کیتۍ راشنه کوي. اوبه کیتۍ ته څومره ګټه کوي او څومره پیدا کوي، یعنې څومره په هغه سره کیتۍ زور اخلي، زور نیسي، نو دا غزلې هم په زړه کې دا منافقت داسې پیدا کوي، د دې د وجې منافقت زور اخلي. نو دا خو یو خو غزلې بالکل جایز نه دي. او د هغه رقم در مختار کتاب الحظر والاباحه کې هم لیکلی دی، حواله به تاسو ته پر سکرین باندې معلومیږي. و استماع و ضرب الدف والمزمار وغیر ذلك حرام، یعنی ډول اوریدل، رباب، سرنا، باجې ماجې د دې اوریدل، رباب اوریدل دا ګرد حرام دی. و ان سمع بغتة یکون معذورا، که چیرې سړی اچانک واوري نو دا بیا معذوره دی. نو غزلې اوریدل دا حرام کار دی او پر موبایل پر ګنټۍ باندې برابرول دا هم حرام کار دی. اما که ته پر هغه ګنټۍ باندې برابرې چې هغه بل سړی اوري ته نه اورې، نو دا هم حرام کار دی، ځکه چې ته د ګناه سبب سولې، په هغه سړي باندې ته ګناه ګټې، د دې سبب ته جوړ سولې. نبي علیه السلام فرمایي الدال علی الشر کفاعله، یعنی د ګناه خواته رهنمایي کول، یو سړی د ګناه خواته رابلل، په هغه باندې ګناه کول، هغه ته چې څومره ګناه میلاویږي، الدالو دغه چا چې رابلل دی دغه سړي ته هم دغونه ګناه ور میلاویږي. صحیح حدیث دی. نو دا درول نه دی پکار، د دې ګناه تا ته در میلاویږي، پر دې باندې کمپنۍ والا پیسې هم کاټي، دا ستا د مال زیان ده، پر دې باندې ته پیسې ورکوي، د دې تا ته کومه ګټه در رسیږي چې ته پر خپل ګنټۍ باندې غزله لګوې. بیان ودروه، اکثره خلکو پر خپل ګنټۍ باندې بیان درولی وي. اوس چې یو سړی د دې خوا ټلیفون ور وکړي دا بیان واوري، نو دته ثواب ور میلاو سو او د په وجې هغه ته هم ثواب ور میلاو سو چا چې پر خپله ګنټۍ دا بیان اورېدلی. بیان ودروه، مصرف کوي، کمپنۍ والا ته پیسې ورکوي، نو بیا بیان پر ودروه، یا نعت پر ودروه، حمد شریف پر ودروه، نو دا غیر مناسب او ناجایز عمل دی بالکل. او دویمه خبره، هغه سړی چې تا له ټلیفون راکوي هغه اوس دا غزله اوري، نو آیا دا ګناهګاره دی که نه دی ګناهګار؟ آیا دله دا پکار دی چې دی ټلیفون تاله راوکړي که نه راوکړي؟ ګوره، در مختار کې لیکلی دی، دا ما چې تاسو ته کومه حواله پیش کړه، و ان سمع بغتة یکون معذورا، یعنی که چیرې سړی اچانک دا واوري، یعنی بغیر اختیاره د په غوږو کې د غزلې اواز راسي، نو په دا ټیم کې دی معذوره دی.
لیکن دی نور کوشش نه کوي، دی کوشش دا وکړي چې دا نه واوري، یعنې موبایل دې لږ لرې کړي یا د بله طریقه ورسره وکړي. اما که بیا هم چیرې دا غزله په غوږو کې راځي نو په دې سره دی معذوره دی، ګناهګاره نه دی، ګناهګاره هغه بل سړی دی چا چې دغه ګنټې پر موبایل باندې درولي. اما تعلق ختمول دا مناسبه کار نه دی. باید تعلق د دې په وجې نسي ختم، د دغه ګنټې د وجې خپل ټلیفون وسي، خپل کار دې جن واخیستل سي، ځکه چې دی په دې باندې ګناهګاره نه دی. نو چې ګناهګاره نه دی، دته اجازت دی چې د هغه سړي سره خپل علاوال ونیسي، خپل تعلق ونیسي.